إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورة آل عمران شروع محکیت کی اللہ رب العزت د اطاعت اللہ تعالی او همدارنګه اطاعت رسول یعنی تابعداري د الله تعالی او د هغه پیغمبر تابعداري دې خبره ذکر او بیان وشو. زیرا کوم خلق د الله تعالی او د هغه پیغمبر تابعداري کوي، اطاعت کوي، نو بس دا خلق چې کامیاب دي. او فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. که سړی د الله تعالی د احکاماتو د پیغمبر طریقو نه مخ وړول نو دا سړی همیشه د پر ناکامي کې دی او داسې خلکو سره الله تعالی محبت نه ساتي. ولې ځکه چې مخکې آیات کې الله تعالی ویلو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که چېرې تاسو محبت کول غواړو د الله تعالی سره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د ما تابعداري وکړو. نو همیشه دپاره دا خبره یاد ساتل پکار چې کله هم د الله تعالی احکامات او د پیغمبر په سنتو تابعداري نه وي نو دغه ژوند په ناکامي صورت کې وي. او د نن آیات کې ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم، دې آیات کې اصل کې رد په او خلکو باندې چې هغه نصراو د نجران ولا ناغو دا خبره کوله چې د عیسی علیه السلام سره دا خو دغه مرغی وغیرہ جوړول شي او د کې سا چول شي لکه څنګه بل ځای قران کریم کې ذکر دی. نه اصل کې بس شکل مرغی وغیرہ د جوړ ک عیسی علیه السلام او بیا په کې ور خدای د الله تعالی په اذن اجازه سره او د عیسی علیه السلام یو موقعه ته معجزه و. نو دوی د عیسی علیه السلام الوهیت درجه ته ورسول، مطلب چې د الله تعالی په درجه او تورګه سره د الہ دی. نو الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې نه یو عیسی علیه السلام نه هر یو پیغمبر په خپل ځوانه اوچته درجه ولا دی، خو چا د سلام دا یو پیغمبر سره د الوهیت درجه یو سره نشته، مطلب د الہ درجه د الله تعالی کومه درجه دی هغه درجه او پیغمبر سره نشته دی. او دا آیات د مخکې آیات سره داسې لګېږي چې مخکې کې چې قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تاسو د الله تعالی او د پیغمبر تابعداري وکړئ. په داسې خبرو کې مو چې یاره دا کوم انبیا دي په دې کې یو انبیا هم د عبادت لایق نشته دی، هم ټینګ د تابعداري شته دی چې کوم احکامات الله تعالی ورکړي د هغه تابعداري کوه، خو پیغمبر ته سجدې کول یا د پیغمبر عبادت کول یا پیغمبر ته د الله تعالی درجه ورکول دا نشته دی. ان الله اصطفى آدم ونوحا، یقینا الله تعالی اوجت کړي درجه یا ور کړي دی الله تعالی آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام، یعنی ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر او دین آباد کې بیا اسماعیل علیه السلام او درنګ اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې رسی. وآل عمران على العالمين، او آل د عمران ولادا ټول په مخلوقاتو باندې، یعنی دا انبیاء دي او انبیاء په ټولو مخلوقاتو کې بهترین مخلوق دی. بل ذکر الله قرآن کریم کې بنی اسرائیل متعلق کی صدا مو غوړه کړیو په ټولو مخلوق باندې، خو هغه ځکه معنی دا چې کوم د زمانه کوم مخلوق کوم هغه ټیم کې خلق په هغه باندې بهترواله ورکړو، ځکه چې یو خدای او دیو ته نعمتونه الله تعالی ډیر ورکړي او ټول نه هټ او بهترین نعمت دا او ټول نه زیات انبیا چې بنی اسرائیل کې راغلي وو. دې د وجه دا زمانه د مخلوق باندې بهتر خلق وو. ذریه بعضها من بعض، اولاد د انبیا ورجن د جنو باندې. والله سميع عليم، دار تعالی اوریدونکو او په علم ولاده. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ، چکلا ویلو خزد عمران اے دمارا با انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا،
ما نظر کړی دی هغه نظر منلی دی هغه څه د کوم ما په خېټه کې محرره آزاد کړی شوی مطلب د شیطان چونډې نه او همدارنګې د شیطان وسوسو نه آزاد پاک دې کې دا کوم عمران دی عمران نه مراد د بیبي مریم کوم هغه د مور کوم هغه خوند هغه مراد دی ورنه او یو موسی علیه السلام په قوم کې هغه نه مراد نه دی او دې کې چې کله دغه وفات شو دینه پاس دی بیا بیبي مریم مور څه دې دا ویل چې یاره کله ما خېټه کې څه وي دا نظر ورس یاره دا د بیت الله بیا کوم دې خدمت وکړي او بیا دې لکه کفارت چکړه وګدا وکړه مختصر ده څاټین کې بیا نور انبیاء کرام شو دا ختم شوی صرف زکریا علیه السلام پاتې شوی او بیا دې کوم کفارت او تربیت د زکریا علیه السلام کړو خو به دې کې دا کوم نصر او دغه درجه ور کړی و ویر یو الله تعالی شو دویم الله تعالی عیسی علیه السلام شو او دریم چې د دې بیبي مریم شو خدا ټول خبره غواړي ټول په خپل ځای بندګانو او صرف یک الله تعالی چې دا الہ هو انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني قبول کا دمانا انك انت السميع العليم یقینا انت اوریدن کیا او علم لري فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت سورة آل عمران شروع مخیتون کی اللہ رب العزت فاو خلق باندې رد کړو چاوی عیسی علیہ السلام د الله تعالی درجه ته رسولو او دایلو چې را عیسی علیہ السلام چې امدغه الله تعالی دی او بل نشته دی او بعضی سایل نه یو الله تعالی چې بیبي مریم شو او یو عیسی علیہ السلام شو او یو الله تعالی شو او دا ویلو چې یاره د عیسی علیہ السلام درو د دریم نه دی یعنی مطلب دا دریم خدای دی دینان آیات کې الله رب العزت فرمایي وی کړه د بیبي مریم مور دا خبره وکړه چې یاره ما دا کوم خېټه کې څه وینو دا د الله تعالی د کور خدمت کوي او ما دې لپاره دغه نظر منلی دی او دې دا خیال و چې دا نارینه بچی وي نو دا د الله تعالی د کور او د دین خدمت به کوي نو فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى چې کله دغه پیدا شول نو دغه ښځه پیدا شوله بیبي مریم مور کوم سوچو نو هغې د نر بچی رو او دې کې الله تعالی کاس دی هر یو د حکمت نه خالي نه وي نو الله رب العزت ښځه بچی ورته ورکړه او بیا دا ویلو چې یاره به ما حکم څه غوښتلو هغه پیدا نه شول یعنی مطلب ما نر بچی سوچو او ما ته الله رب العزت چې دی نو دغه خو ښځه بچی راکړله نو الله تعالی چې لیس ذکر کالانثی ډېر سړي ده چې هغه د ښځې په شانتې نه وي او بیا دې کې بعض د مفسرینو دغه اشکال دغه سوال وربستلی دی ویره عام طور باندې حجري سړي چې دي الرجال قوامون علی النساء سړي والا فضیلت په ښځو باندې زیات دی یعنی سړي به حکیمان وي او دې کې حوصلې افضلیت او بهتروالی د ښځو ذکر کیږي نو مفسرین دا اشکال دا سوالی طریقې څخه حل کوي چې لیس ذکر کالانثی دینه مراد صرف دغه بیبي مریم دی چې همدغه یوه ډېر نارینه ده چې دې بیبي مریم په شان د یادي درجې ته نشي رسېدلی او بهتره پاکه ښځه وه د الله تعالی په اولیاو کې شماري کېږي یعنی د الله تعالی ولی او بزرګه وه او مخکې روان دی آیات کې به د دې کرامت هم ذکر شي چې کرامت د ولی په اختیار کې نه وي خو د ولی په لاس باندې ظاهر شي د الله تعالی په قدرت سره فلما وضعتها قال رب إني وضعتها أنثى سکلا پیدا شوه دا بیبي مریم مور دا بیبي مریم پیدا شوله نو قال رب إني وضعتها أنثى ای د
د ما ربا ہے افسوس او ارمان د ما د پاره چې ما خو ښځه بچي پیدا شوله والله اعلم بما وضعت الله تعالی ډېر ښه پوه دی په هغه څه باندې چې کوم مانه پیدا شوی اولاد دی ګوره دې ځکه دې آیات کې د دې ټوکړې کې چې والله اعلم بما وضعت شان ذکر کېږي مرتبه او درجات ذکر کېږي د بیبي مریم والا چې اوچت شان او د اوچت مرتبه والا ښځه ولیس ذکرو کالانثی او نه دی دا نرینا ډېر نرینا کالانثی د دغې ښځې په شان دی انی سمیتها مریم او ما دې دپاره نامه کېښودله بیبي مریم و انی اعیذ او زه پناه وړم د دې دپاره د بیبي مریم دپاره بېکا ربه په تا سره ومن ذریتها او دارنګې د دې اولاد نه من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه ذلیل نه حدیث کې راځي بیبي مریم په باره کې بخاری شریف او دارنګې مسلم شریف دواړو کې موجود حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کلام دنیا ته چې یو ماشوم راغلی دی یعنې پیدا شوی دی نر وي او که ښځه وي نو چې کله دا پیدا شي نو شیطان دې ته بیا چونډې ولګوي او دغه چغ اواز کوي یعنې د ژړا اواز کوي خو صرف بیبي مریم شاه او همدارنګې د دې اولاد شول ای چې کلام دې دا شیطان لاس نه دی لګولی نو دې نه معلومېږي چې ګویا کې دغه د اوچتې مرتبې والا ښځه وه د الله تعالی ولي او بزرګ وه او همدارنګې د دې نه کوم پیدا شوی بچی عیسی علیه السلام و هغه هم معصوم پیغمبر و وذریتها من الشیطان الرجیم اولاد هم دی والا د شیطان رټلې شوي نه یا د شیطان هغه شیطان چې هغه باندې لعنت کړی دی الله تعالی یعنې لعنت کړی شوی شیطان د الله تعالی د رحمت نه